یو کس تپوس کړی چې موږ په بچپن کې اکثر دا اورېدلی دي، ویډیو کې مرضی په موبایل باندې علماونو مو اورېدلی دي چې په دنیا کې به داسې حالات په مسلمانانو راځي چې دوی مظلوم ترین وي. او بیا چې کوم دی نو اسرائیل، یهود، د ګریټر اسرائیل خبرې م کوي. دا ټول څیزونه مو اورېدلي، نو بیا سړی مایوسه شي چې د کفارو دا کارونه کوي او حدیثو کې مرضی نو دا خو دروغ کېدی نه شي. نو بیا دومره جد کولو ته عباداتو ته بیا څه ضرورت دی؟ الیاذ بالله. دا راځي خو دې سره سره کامیابی به د مؤمنانو په لاس کې وي. والعاقبة للمتقین. د دنیا د حالات به بدلیږي را بدلیږي. چرته به مسلمان مظلوم شي، هغه به کافر ظلم کوي، چرته او دی به دباو شي، او چرته به مسلمان غالب شي، او آخري انجام به د مسلمانانو په لاس کې وي. او مسلمان ته په دې حالاتو کې دا مایوسی ده. دا تا چې کومه خبره کړې ده چې د کوشش او محنت څه ضرورت دی د عمل کولو، دا به کې یو سړی ستا سر پرې کوي نو ته به هم ایمان نه پرېږدې او خپل دین او مذهب به نه پرېږدې. دا ستا امتحان دی. او د سر د پرې کولو هغه لمحات به در باندې تیر شي او څو سکنډه وي، ته به په هغې پوه هم نه شې. لکه حدیث مبارک کې راځي چې شهید دومره درد محسوسوي لکه څنګه چې سړی میږی وچیچي. نو دا وخت کې به تا خدای پوهیږي نه چې ته په حق باندې په ایمان باندې ولاړې، په خپل دین د استقامت اختیار کړې.